ښځې او د خاوند ترمنځ به تعلق څنګه وي؟ رسول الله مبارک فرمایل خیرکم لاهله، تاسو کې بهتر انسان هغه دی چې د خپل کور والا سره په خو اخلاق باندې وخت تیری. او صحابه ستاسو د ټولو نه زیات زه د خپل کور والو سره د امهات المؤمنین سره د ټولو نه زیات په خو اخلاق باندې وخت تیروم، خرابت ور سره ساتم، د خو اخلاق د لاندې ور سره ژوند تیروم. او دا د چا تعلیمات دي؟ دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلی تعلیمات دي. اوس موږ له خپل ژوند کتل پکار دي چې آیا کور کې موږ دغه خو اخلاق مظاهره کوو، او بیا مخکې به د خو اخلاق عملا نمونه راشي چې حضور مبارک کور ته تشریف وړلی دی، په کور کې د هغه مزاج رویه څنګه وه؟ دا خو موږ ټولو دپاره عام تعلیم شه. اوس حضور مبارک عملا د کمې رویې اظهار کړی. مور د مؤمنانو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې حضور مبارک به کور ته تشریف راوړو، نو په دې کور کې په دروازه کې بخپنیولې شو او صدا سي خکالو به وکړل چې غني کور ته تشریف راوړي. ولې کور کې زنانه اکثر په نامناسب حالت کې خیال راغی چې دا ځان سنبال کی، او بیا چې به کور ته تشریف راوړنو چې راننوت په مونږ باندې به سلام واچو، څه به وکړه جي؟ دا د حضور مبارک طریقه ده. او دویم دا چې روڼ تندې، یعنی عجیبه مسکراهټ په چهره باندې و، دې سره به راننوت نو مونږ باندې به اول سلام واچو. یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته فرمایل چې حضرت زه غریب یم، زما لاس تنگ دی، او څه عمل راته وښایه چې الله زما لاس پراخه کړي. اوس نن موږ د دنیا د پیدا کولو دپاره څه نه کوو. حضور مبارک ته وفرمایل چې کله کور ته ځې نو سلام اچوه په کور والا باندې. او دویمه دا چې د سوره اخلاص تلاوت ډیر کوه. څو ورځې پس هغه صحابي راغی او رسول الله مبارک ته عرض وکړو حضور ستاسو په ښودلې شوي نسخه مې عمل وکړ، الله زما لاس پراخه کړ. نو رسول الله مبارک کور ته تشریف راوړو، یو عجیبه مسکراهټ په چهره باندې و. نو به کله داسې ویلي وي لکه مونږ چې بازار ته لاړ شو او د ټماټرو ګاډۍ والا سره پیاز والا سره په ریټ باندې چیړ کړی او کور ته راشو واپس سودا را سره، نو سلام خو پرېږده چې هغه د بار هغه ټول فساد او شر کور ته رادننه کړو، سودا هغه کټ کې داسې وغورځو تاسو نه تېښتې لرالو، نه سلام نه کلام، یو فساد ساس کړو، دپه 144 په کور کې ناپیس کړو. دا د حضور مبارک طریقه نه وه. او خاص کر پخوانو مشرانو به دا کار ډېر کوو، که سپین ږیري ناست دي خفه نه شي، خو دا مونږ لیدلي دي. زما نیکه هم ډېر سخت و په خپل مزاج کې، دا مونږ کتلي. دا د رسول الله مبارک طریقه نه وه. یو عجیبه ښکلا مسکراهټ په چهره. ما ته یو مشر وی خفه کېږي خو داسې خبرې وکړو که نه، وایي زه چې کور ته رادننه شمه وایي په دې خلکو یو خوف او یره راشي، او وایي دا ماشومان یو ګوټ ته شي او دا زنانه وایي بلکل داسې راټوکې شي، وایي په دې خلکو داسې دباو راشي لکه ټپس چې پخوا په دې چرچڼو باندې راغوټه شو، په دې ونو جاړو کې به دا چرچڼې پټې غلې کېناستې. دا هم چېرته کتلي که نه؟ زه ګورې د کور او د پټي کیسه درته کومه. نو ما ته یې وی چې زه راشم کور ته، وایي دا زنانه او دا ماشومان داسې غلي شي. نو ما ته ته په دې فخر کې د دې مطلب دا شي چې ته د خدای قهر دې کور ته نازل شي. مشر خو چې راشي، نیکه راشي، پلار راشي چې دله ماشومان رامنډه کي، دله زنانه خپلې انګوریانې
خپل لوریانې دا ورله رامنډه کړي مې ته خو د خدای قهر کور ته نازل شي نو مې ته په دې فخر کې نو موږ چې کورونو ته ځو د خدای قهر به د ځان نه جوړو اوس سپین ږیری شو نو څه چل کې خلک واجنې کنځلې پکې بد ردې به وی دا لږ ژوند دی دا په خوشحالۍ تیر کا چې بچیم د نه راتاو شي ګیان نیم د نه راتاو شي د ځانه بو مه جوړوه بیا وی څوک مې خدمت نه کوي نو ستا به څوک څه خدمت وکړي ته خو فخر په دې کې چې زه د خدای قهر کور ته رادن نه شوم ښه اخلاق نرم رویه دا د حضور مبارک اخلاق نو حضور مبارک چې به کور ته تشریف راوړه نو عجیبه مسکراهټ به په چهره و بیا کله کله کور دی کمې کوتاهۍ هم واقع کېدی شي او بعضې کار د سلیقې او د طریقې مطابق نوم شي کېدی نو چې کور ته به تشریف راوړه یو کار به داسې و چې به د حضور مبارک د مرضۍ موافق نه و نو یو ساعت به خاموشي اختیار کړله او بیا به ډېر په حکیمانه طریقه هغې ته اشاره وکړله حال دا چې د امهات المؤمنین کورونه دا ډېر د سلیقه مندۍ والو هر کار ډېر په سلیقه او طریقه باندې و لیکن بعضې خبرې داسې دي چې دی کې امت دپاره تعلیم دی یو ورځ یې کور ته تشریف راوړو د روټۍ ټوکړه په صحن کې پرته وه نو بجای د دې چې سپور استغي العیاذ بالله نه ډېر شي اختیار کو بیراینه بعد ډېر په حکیمانه طریقه هغې ته اشاره وکړله عایشې دا عزت والا سیز دی دا رزق دا روټۍ او الله چې یو پیره د چا رزق واپس کی نو ګوره بیا یې نه واپس کوي پښتانه وایي کبر به در باندې